سلام علیکم. کتنه کیف د انډیا فلمونو یوه اداکاره ده او ډېره مشهوره هم ده، خو دا د واده نه مخکې یعنې د بچو سازېدله او دا څنګه یعنې ساده شوي او دغه په خېټه باندې یعنې بچی دی او دا د چا دی. عزتمن د دې ویډیو نه مخکې د دې معلومات نه مخکې زه ته دا یادونه کوم تاسو که چېرته زموږ په دې چینل کې نه وئ من د زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان وچخئ، یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو کترینه کیف د انډیا فلمونو مشهوره اداکاره ده او دا خپله زندگی په دوبۍ کې کوي. ډېر په لږ وخت کې یې ځان د خپل نوم پیدا کړی دی. خو عزتمنو د دې چې څه ټایم کې واده کېدو نو د واده نه مخکې یعنې د دې په خېټه باندې بچی و او دا د چا و. عزتمن زموږ د ویډیو ته څه تر اخره پورې ګوره، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. عزتمنو کتنه کیف به چې کله فلمونه سازول نو د فلمونو چې هر چا سره به یعنې فلمونه سازول نو د فلمونو نه مخکې به یې ورسره یعنې دغه شانتې غلط کار وکړو، د هغې نه بعد به یې ورسره بیا یعنې ګانې او نوره څه اداکاري وه هماغه به یې ورسره کوله. خو دا په دغه ټایم کې یو اکټر تاکیدن شوي وه، خو هغه اکټر د فلم کې ورسره یعنې کار نه دی کړی او دې به دغه شانتې په دوبۍ هوټلو کې یعنې فحاشي کارونه کول، یعنې چې کوم یو کس به یعنې چې خوښ شو هغه به یې ونیوي او هغه سره به یعنې د کتنه کیف په زور باندې غلط کارونه کول. دوی د انډیا خلک دغه شانتې هم آزاد دي، خو فلمونو والا د ټولو نه زیات ښه آزاد خلک دي. دوی هېڅکله دغه شانتې دغه کارونه بد نه ګڼي. خو د دې خاوند ته یعنې چې پته ولګېده یعنې زما ښځه خو په مور سازېدونکې ده، یعنې بچی نن سبا به راوړي او مور به یعنې سازه به شي. نو خاوند یې بیا په یو سوشل میډیا باندې یعنې په یو تلویزیون باندې یعنې بیا داسې خبرې یعنې په یو تلویزیون کې یعنې بیا داسې خبرې وکړې، ویې ویلې چې کتنه کیف خو د شلو بچو مور هم شي خو زما قبوله ده. دا خو یې لا په خېټه باندې لا یو دی، خو د دې نه مخکې هم یعنې لس سره وروي نو بیا هم یعنې دا زما قبوله ده او زما ښځه ده. عزتمن تاسو د داسې خلکو په اړه باندې یعنې څه سوچ ده او څه خیال هم دی چې یعنې دوی څه لپاره دغه شانتې غلط کارونه کوي او بیا یې دغه د لګان خاوندان بیا هم د دغې د پاسه هم وایي یعنې چې دا زما قبوله ده او زه یعنې زما ښځه ده. عزتمن زموږ د دې معلومات ته د دې ځای پورې وکړو چې زموږ دا معلومات ستاسو خوښ شوي هم دا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان وواچخئ، یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.